पाकिस्तान په ون ډے کې خراب ترین پرفارمنس د ویسٹ انډیز لوبډلې د پاکستان ټیم په 92 رنزونو باندې ټوټل ټیم آؤٹ کړی دی. د پاکستان ټاپ آرډر بابر 9 رنزونه، سلمان علي آغا کم رنزونه کړی دي، رضوان 0، عبد الله شفیق 0، سائم ایوب 0. ټاپ آرډر د پاکستان کمپلیټلی ناکامه. مکمل سکور کارډ باندې خبره کو، پاکستان په ون ډے فارمیټ کې انتهایی شرمناک شکست خوړو د ویسٹ انډیز نه. د ویسٹ انډیز لوبډله په او ډی آی رینکینګ کې په 10 نمبر باندې ده. د پاکستان لوبډله په ون ډے رینکینګ کې په 4 نمبر باندې ده. د 10 نمبر لوبډله راپاسي 4 نمبر لوبډله ته شکست ورکړي، نو ډیره د شرم خبره ده. او بیا په 92 رنزونو باندې د پاکستان ټوټل ټیم آؤٹ کېدل انتهایی د شرم خبره ده. سکور کارت طرف لزو د پاکستان په غلطیانو باندې خبره کو. سکور کارت هم د سره شریکوم میچون کې لیډ ختم شو کې د شډیرو ملګرو نو وکتلی. نو سکور کارت لړی تاسو له سکرین باندې ښکاری جی دا سکور کارت دی تاسو له سکرین باندې ښکاری دی کې کومه وګورو. نو ویسٹ انډیز کړي دي 294 رنزونه، شپږ کلاډیان آؤٹ او 50 اورونه مکمل وخلی دي چې برندن کینګ 0 شو 8 بال 5 رنزونه. بیا لیویس اور کاټ چې کوم دی بالونه ډیر زیات ویسٹ کړ. دغه ټایم ابرار ډیر زبردست بالینګ روان کړو، خو ابرار سره بل طرف نه حسین طلعت چې کوم دی بالینګ ته لګیدل، نو ادا سے خاص بالینګ چې کوم دی حسین طلعت نه دی کړي. 54 بال 37 د کړي دي او 45 بال 17 رنزونه چې کوم دی کارټي کړي دي. خو د ویسٹ انډیز چې کوم کپتان دی شهوب زبردست اننګز کړی دی په 94 رنزونو باندې 120 رنزونه جوړ کړي په 94 بالونو باندې چې 15 چکی او 10 چوکۍ د پایننګز کې شامل دي. چونکه سٹارټ کې د سټرایک ریټ ډیر زیات کامو، خو اخر کې د سکور داس ایکسیلریټ کو د بادرانو په داسې پیټایو کړه پاکستان د بادرانو چې دوی به همیشه یاد ساتي. شرفین رادرفورد 40 بال 15، روستن چیز زبردست بیټینګ کو 29 بال 36. دا خو پرېدا جسټن گریوس چې کوم دی دا بالر دی جی د 24 بال 43 رنزونه وکړ. د پاکستان بالران دو ډبول، دا کپتان نه زیات ډبېدل د ورکل. خلا پاکستان بالران تاسو ګورئ، نسیم شاه 10/72 ډیر زیات سکور ورکړی، 2 وکټ ایشتلی دي. حسن علي 10/60 یو پکې لامیډن وکړ د وکټ یوم نه. حسین طلعت 4/26 وکټ یوم نه. ابرار احمد 9 اورونه کړی دي. یو غلطي خدا را ګوره د رضوان مس کیلکولیشن دلته رضوان کړی دی چې رستا مین بالر چې کوم دی ابرار احمد دی چې ټول نه خبالنګ د لده کړی دی، نو هغه ته 9 اورونه ور کړی دي. پکاره چې 2 خلاص اور مکمل کړی وکنه او 2 وکټ د له هم ایشتلی دي. خاصه ایوب 8/36 یو وکټه، محمد نواز 9/60 یو وکټه جی. نواز هم ډبېدل دي، خبالنګ ابرار کړی دی، واغل هم پکې 9 اورونه ور کړی دي. خراب شو. اوس وګورو د پاکستان بیټینګ په 92 باندې 10 آؤٹ نو سکور کارت کتا سو ګوري. د موبایل نمبر ضرور، د موبایل نمبر دی 00903013123600 نا موبایل نمبر دی. سائم ایوب 0، عبد الله شفیق 0، بابر اعظم 9، رضوان 0، سلمان آغا 30.50 بالونو، حسن نواز 40 بالونو 13، حسین طلعت 4 بال 1، محمد نواز هائی سکور چې کوم دی پکې 23 ته د نواز هائی سکور د سلمان علي آغا 30، 28 بال 23، نسیم شاه 6، حسن علي 0 او ابرار احمد 0 جی. کوم راشو او محمد نواز نه ټوټ هم پاتې شوی دی. دا ویسٹ انډیز بالینګ وګورنو، جایډن سیل چې کوم دی شپږ وکټ ایشتلی دی او 18 رنز ور کړی دی. رورا راشه زموږ نسیم شاه لوګه 10/72 ور کړی د په اتو اورونو کې شپږ وکټ شي او 18 رنزونه ور کړی دي. روماریو شپړ 5/10 وکټ یوم نه، شمار جوزف 4/7 وکټ یوم نه، ګوداګش موټي 7/37 2 وکټ، راستن چیس 6/16 یو وکټ. دا وګوره خبره پر بالینګ لاین اپ ته 15 بالران دی ور سره 15 بالران لوبول دي. زموږ پاکستان تاسو ګورئ، نو پاکستان بالران هم پوره نه دی لوبول کنه. پاکستان سره 15 بالر نشته. ګوره مین بالران چې کم دي نسیم شاه شو، حسن علي 2 بالران شو، حسین طلعت بالر نه دی، ابرار احمد 3 بالر شو، سائم ایوب بالر نه دی، محمد نواز چې کم دی 4 بالر شو، 15 بالر وسره نشته جی. سائم ایوب او حسین طلعت خو بیټسمنان دي، خو پارت ټایم ته استعمال نه چې تاسو سره 15 سپیشلیست و سفیان مقیم در سره وکنه، بیا د دون سکور نشو کوله. په 202 رنزونو باندې ویسٹ انډیز پاکستان ته شکست ورکو، انتهایی د شرم خبره ده جی. نو دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.